دین اسلام یو مکمل دستور د زندګۍ دی. د بیت الله د احکاماتو نه واخله در بیت الخلا در احکاماتو پورې دین اسلام مونږ ته د دې آداب بیان کړي دي. دونه کامل اور مکمل دین په مخ د ځمکه باندې بل نشتا څومره چې کامل اور مکمل دین اسلام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل اتقوا اللاعنین، ځان د دوو لعنتیانو کسانو نه اوساته. صحابه کرامو تپوسو کو ومن لاعنان یا رسول الله، دا الله رسول صلی الله علیه وسلم دا لعنتیان څوک دي؟ دوه کسان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، اغا انسان چې په لارو کوڅو کې تشي یا ډکې امتیازې کوي، یا په داسې ځایونو کې چې د خلکو د ناستې پاستې ځایونه وي الته تشي یا ډکې امتیازې کوي یا ګندګي لړه کوي. داسې کسانو باندې خدای تعالی لعنت وري. علامه ابهری فرمای مواضع الشمس فی الشتاء کالظل فی الصیف، د ګرمۍ په موسم کې هغه ځایونه په کم ځایونو کې چې سوري وي دا د خلکو د ناستې پاستې ځایونه وي، نو په ګرمۍ موسم کې د سوري په ځای کې ګندګي لړه کول، تشه یا ډکې امتیازې کول شریعت د دې نه منع فرمایلی ده. او د یخنۍ په موسم کې هغه ځایونه کم ځایونو باندې چې نور لګي الته انسان ناسته پاسته کوي، سکون حاصلی، نو په داسې ځایونو کې ګندګي لړه کول، تشې امتیازې کول یا ډکې کول دین شریعت منع فرمایلی ده. څومره بهترین آداب ښودلی دي موږ ته.